وی د جمعې پر ورځ جامې مینځه ګورې نیستي راځي. چې چا ودونه کړي دا بیان ډېر ضروري واورئ. ډېر زبردست بیان دی. مولانا صاحب نن حد کړی دی، یو سور حقیقت یې ویلی دی او دا مولانا صاحب ته په کمنټ کې ضرور ماشاءالله ولیکئ او دا بیان د نور ملګرو سره شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسي. بیان ضرور وګورئ، بیا به موږ خپلې خبرې کوو او په کمنټ کې خپل رایې ضرور راکړئ. د ښځو خو ځان له ناشنا خپل کتاب دی که د سړو کتاب جدا دی او د ښځو کتاب جدا دی. د ښځو په کتاب کې هغه خبرې دي چې هغه نه په قرآن کې شته او نه د پیغمبر په کتاب کې شته. اوس د ښځو په کتاب کې یو خبره دا ده چې وایي د شپې به ځای نه جارو کوي، که د شپې د ځای جارو کوي نیستي راځي. خدای دې بې خوباسه ولې دروغ وایي، د شپې هم جارو کولی شي او دروغ دی. وی د جمعې په ورځ جامې مینځه ګورې نیستي راځي. زمونږ طالبان خو ټول د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ جامې اینځي او وی چې مړی وشي نو چې کوم ځای ولمبې نو څلوېښت ورځې بال ته ډیوه بلی. هلکه ولې؟ وی دا د مړي روح دلته راځي چې رڼۍ وته نو مې په لاره مو ته د بلپونو لړۍ خوره که کنه داسې نه په دې لاره په تیاره کې راځي روک نه شي چې د بل چا کور ته دننه نه شي. دا د ښځو خپلې قصې دا رواجونه به نه کوې. یو علاقه کې راته چا وی وی چې دلته مړي وشي او لمبولو لیوالي نو خلک کباب خوري. مې دا لا ښه رواج دی کباب ترسکون دی. هلکه دا ولې؟ وی چې دا کباب ترسکون دی او په مړي سخته تېره ده نو خولې ترخه ده نو دا ترسکون کباب وخوره. نو مې خوله د هغه ترخه ده او کباب ته خورې هغه له خوله کې ومنډه کړ. دا رواجونه دي د ګناه. زمونږ په وطن کې خلک حلوا پخوي دلته نیم خبر خو چې په تختې اچوي نو خلک حلوا پخه کړي. هلکه دا څه کوې؟ دا رواجونه مه کوئ. خیرات هر وخت کولی شی مړي الله په نوم او ثواب یې مړي ته بخی. خو ښکلې خیرات وکړئ او د ورځو تخصیصات مه کوئ چې دې ورځ باندې به کوم او په دې ټیم به نه کوم او په دې ټیم به نه کې ثواب زیات دی او په دې کې کم دی. نو د خپل ښځو ځان له خپل یو کتاب وي. یو ځل راته چا وی وی اوس په دې ملک کې دا رواج دی چې ښځې د ملنګ بابا حلوا پخوي. مې د ملنګ بابا حلوا څه ته وایي؟ وی دا ماشومان په دې کوڅو کې ګرځئ او په دې ماشومانو پیسې راغونډئ. په دې کورونو کې چې موږ د ملنګ بابا حلوا پخو او سوال کوي پیسې راغونډئ نو په هغې سوجي موجي غوړي والي نو حلوا پخه کړي. مې دا خو ښځو ښه قانون جوړ کړی دی. حلوا تېړه کېږي نو دا چل جوړ کړي د ملنګ بابا. ملنګ بابا څه ته وایي؟ موږ خو ملنګ بابا نه پېژنو. وی نه هغه چې تورې جامې اچولي او په لارو کوڅو کې ګرځي او خیر غواړي. مې د ده د خدای سپېمې میراتې کړي. خیر خو ګناه ده، سوال کول خو ګناه ده، خو مونځ هم نه کوي. ملنګ بابا مونځ نه کوي، په لارو کوڅو کې ګرځي او سوال کوي. ویډیو مو کتله خوږو پښتنو که نن سبا تاسو وګورئ نو زمونږ دا ټول نظام روان شوی دی. موږ رسم رواجونو ته ورغلي یو. څوک راته ووایي چې دا کار مه کوئ دا به دې باندې داسې چل کېږي دا څیز حرام دی جوارګۍ ماښام یې مه وه په دې باندې کورس پیره کېږي. دا قصې میسې ټولې پرې د مولانا صاحب بیان هم واورېد او زمونږ مقصد هم دی چې موږ تاسو ته داسې ویډیو ولګو چې دا رسمونه دا رواجونه دا فضول سیستم دا ختم شي زمونږ د معاشرې نه. زمونږ معاشره دې څیزونو دې رواجونو ګنده کړله. زما ټولو ته غواست دی چې دا ویډیو دومره شیر کړئ چې دې ټولو خلکو ته ورسي. او بل دا چې دا خپل کور خلکو ته واوروئ دا بیان چې دا واورئ چې دې خلکو ته پته ولګي آیا د جمعې پر ورځ باندې جامې مینځل پکار دی که نه دي. اکثر خلک ډېر وایي د جمعې پر ورځ باندې جامې مینځئ په دې کورس پیره کېږي. نو راځئ د مولانا صاحب خو بیان هم خو مکمل واورېد خو نو اوس زمونږ چینل ته نوي راغلي نو ضرور یې سبسکرایب کړئ ځکه چې انشاءالله داسې ویډیوګانې به موږ نورې هم راوړو. مهرباني انشاءالله بله ویډیو